ساكنة زيرا زيرا وكسو يا تروريرا ولا دي بابا بسلامولا يا بسابلا وزبا وانا ورور سمشغوليگا خوب موالد لو گرانی ترور زدرنا بلیگا یا خوب کی بابا خوب کی بابا موالد لو يا ورورو يتزابكوي ما وړو شډو سرونا ودك يا صغار زدا ورور پس جړېګا خوب موالد لو گرانی ترور زدرنا بلیگا یا زواش و بویا زشولم بویا تروره مالا دی باد هر بیڑنگ دیوالونا تروری دی زندان کے سڑیو لاسو کی مڑگیے گا خوب موالی دالو گرانی ترور زدرنا بلیگا یا بلشم کفان بلشم کفان رتا ونکو وما ډیر دی خواخ ازغار بوی نصر خطونا ورور ازغار مویلو ترور رنگین خدکی بخاخی گا خوب موالي دالو گرانی ترور زدرنا بلیگا حسن کدل چوروام تگی ولم دا ملاکی ینو دوارو شندو سرولا ورور سما ودا دے زتگی دوشنا درنا بیلگا خوب موالد لو گرانی ترور زدرنا بلیگا محمد افضل بیا پوین نکی وائی وواری ورمانی ینو کلا خاورو بند شما بیا مخبر واخلا و بی بی تبیلا پاتی شما خوب موالد لو گرانی ترور زدرنا بلیگا قربان شد 19 رمضان شپاده مولا حسین قدرمن امور تاسو نه د آزادري خپل درگاه کې قبول او منظور کړه قربان شون تاسو روژه دی خو ما یوه بله روژه زه هم ته راغله څغه د واړې بیبي په خولې باندې روژه وه
قربان شم واړه بی بی څه کله مازدیګر شوی شام کې مازدیګر به د جیل وره کې کېناسته د شام هغه وړې وړې جلکې به راغلې وړې بی بي نه تپوسونه کوي څه ده ورته یو فریاد وکړو د کربلا زوروره حسینه وړې بی بي ته څه وایي وړې بی بي ترور د لارې که نه د لارې مور د لارې که نه د لارې که ترور د وي یا د مور وي ورته وایه دا وړوکی ګریوان در پره لږه وګاندي ساکینه تا به د شام جلکې راتللې ساکینه تا به د شام جلکې راتللې جیل دربان ته یې به سوال زاري کولې خدای د باره غوړه کې دې را پرېږدو خدای د باره غوړه کې دې را پرېږدو څه تړلې دي وړې وړې منګولې هغه دربان به سترګې باند کې غاګ بې وکو هغه دربان به سترګې باند کې غاګ بې وکو سکینه لاسو ته نشو غړوله ملیخا ملاس تړلې څه راتللې بیبي ملیخا ملاس تړلې څه راتللې شام جلکای به ورته ټولې ژړېدلې ورځ کې یو ځلې د تا دیدن ونه کو ورځ کې یو ځلې د تا دیدن ونه کو خپلو کورو کې د نشم سایدله وا بیبي ګمان شیرینه مور د مړه دي وا بیبي ګمان شیرینه مور د مړه دي سوې خد ګرځاوي ګریوان شلیدله وا بیبي د ښکلی مخ د ویلې خوږه دی وا بیبي د ښکلی مخ د ویلې خوږه دی چا ازار کې که په خاورو څملولی مازدیګر شي مازدیګر شي زخمي زنې ته لاس ویر کې مو په زړونې د نشترې کېږدولې مو څه خلاص لاسونه ګرځون څه ته ژاړې مو څه خلاص لاسونه ګرځون څه ته ژاړې مشغولي مه بیبي ځکه پرېږدولې ای اشرفه ډېر ارمان د سګینا دی کاشکي ووري مخبل کور ولیدله
صلوات على محمد وأهل بيت محمد صلوات على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى ثم الصلاة والسلام على علي المرتضى، والسلام على فاطمة الزهراء، وعلى الحسن المسموم، والحسين المظلوم، الذي رأسه من الكربلاء إلى الشام يهدى، وحرمه من الكربلاء إلى الشام يسرى، الذي قال في وقت آخره من الخيام: يا زينب يا زينب ويا أم كلثوم، وخصوصا يا سكينة عليكن مني سلام. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قابل احترام مشران و جوانانو، تغا صاحب اقرار آغادیوم تشریف فرما دی. تاسو ټولو نه اجازت غواړم دعا کوم
د پروردگار عالم د عبادت و د بندگی میاشتې کې څه یقینا ماه مبارک رمضان د پروردگار عالم انسان طرف نه د بندگی و د عبادت د بهار میاشته دی. توجه مده کانا بیدار یو د روژې میاشته د قرآن مجید لکه څرنګې د معصوم کول دی لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان. د انسان هر یو شي دپاره یو بهار دی. توجه ما طرف ته ما ته به جواب راکو چونکې مبنګخو کې جامع کې څه کله جواب نه ورکې دي مطلب دا دی څه تقریر د کام کا تاسو خدا نه غواړو. توجه ما طرف ته بلند آواز سره یو درود ویو په محمد و آل محمد باندې. وعجل فرجهم عرض مو وکړل څه د معصوم کول دی لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان. هر یو شي دپاره حاجي صاحب یو بهار وي. انسان دپاره د انسان د زندگی بهار جوانی موسم دیګم طبیعت دپاره یو بهار شته دی. ونی بوټي دپاره یو بهار دی. د بهار یو موسم دی څنګه کې ونی بوټي تازه شي. هغه کوم انتظار د انسان ونی بوټي نوي هغه انتظار پورا کوي. د انسان د زندگی بهار د انسان جوانی دی پر نشاط ټیم. توجه ما طرف ته دی. خو معصوم دی حدیث کې د قرآن مجید د بهار موسم در تخیی څه د ما مانون کې هر یو شي دپاره یو بهار دی. د قرآن مجید بهار د ماه مبارک رمضان میاشته دی. څه مطلب دی؟ مطلب دا دی د حسین مانون کې د حسین عاشقانو د علی شیعو مطلب دا دی څه همیشه دپاره پکار دی انسان قرآن تلاوت وکي قرآن باندې عمل وکي. خو روژې میاشتې کې څه د قرآن مجید د نزول د نازلیدو میاشته دی. دی کې پکار دی انسان هم د قرآن تلاوت خپل انداز کې وکي هم قرآن مجید تعلیماتو باندې عمل خپل انداز کې وکي. لذا پکار دی انسان دی میاشتې نه صحیح استفاده وکي. د مولا علی علیه السلام دا جمله مې ذهن ته راغله کسه د فرصت دا وخت مونه تیریدونکی دی او پاته مو ته نشته. حاجي صاحب توجه مه دی که نه دا پاته مو ته نشته څه د مو د زندگی څو بهاره پاتې دي د مو زندگی څو ورځې پاتې دي یا نه د مو د زندگی څو ګنټې پاتې دي. ځکه څه کومه ساته واخلې کوم نفس واخلې واپس راتللی بیا د تا لاس کې نه دي. لذا مولا علی علیہ السلام یہی تھا الفرصت تمر مر الصحاب. فرصت وقت دسی تیریږي لکه ورکه سي ورخو مو اوس وکتلو راغللو بیا لاړلو پاته یم ونه لګي دا. بیا مولا علی علیہ السلام یہی ما مغافات تیر خو تیر شولو گا تیر څه شولو جواب راکو گا تیر شولو ما مضا فات وما سیعتی فهو معدوم. د ما مانون کی اور راتلون کے وقتم د چا لاس کے ندے راتلون کے وقتم نشتا دے گا.
موسی څه شی شته دي دا دوو نشته منځ کې کوم وخت یې کم دا موجوده فاغتنم الفرصة بین العدمین دا گذشته و آینده منځ کې کوم وخت دی دا موږ لاس کې دی دینه استفاده وکړه یو درود ویه په محمد و آل محمد باندې صل علی محمد و آل محمد وعجل توجه ما طرف ته دی اوس فراشو خپل بحث ته به ادامه ویرګو کوم دوستان بیگا مو سره موجود و عرض وشول پروردگار عالم د قرآن مجید دی آیت کې ارشاد فرمائی وعبد ربک حتی یعطیک الیقین ته د پروردگار عبادت وکا دوره عبادت وکا څه یقین درتا راشي توجه ما طرف ته دی مولانا صاحب یقین نه د دې څه مطلب دی بیا مارس وکړل څه اکثر تفسیرو کې دغزي کې یقین کوم تفسیر شوی دی مطلب دی مرګ یقین نه مطلب څه دی مرګ ویلې یقین ته مرګ نه یا مرګ ته څه وجې نه یقین نه ویلي شوي دي دی واجه نه مرګ ته یقین نه ویلي شوي دي څه مرګ هغه حقیقت دی چې هغه کې یو انسان هم ذرې برابر شک و یو کم نشي کوي لذا یقیني شی دی کم پس معنا بي څه شي معنا بي دا شي چې اې د ما منون کې اې د ما بنده عبادت وکما دمت حیا څوره پورې ته زنده یې څوره پورې تا ته مرګ نه دی راغلی پکار دی د پروردګار عالم عبادت وکې د یوه معنا شوله صحیح معنا هم دی بیا مې عرض وکړل ځنه کسان یې څه نه دغځي کې یقین نه او هغه علم و معرفت مطلب دی توجه ما طرف ته دی علم و معرفت څه ته معرفت مطلب دا دی کائناتو کی کوم حقیقتونه دي کوم حقایق دي انسان غباندې معرفت حاصل کی توجه مده کانا قسمه والا جملاتو ته بلغوندې توجه ورکو ما ډیر زیات کیسو عادت نشته دي زلک بحث خوش کم خو توجه کا شیر ورکو زړونه ما سره وي ذهنونه ما سره وي ان شاء الله خو زینو تبڅو توجه ما طرف ته دي لذا یہی چھا نا جنا کسان یہی چھا دغدی کے یقین نا ہوگا علم و معرفت مطلب دے چاہے انسان دا پروردگار عالم عبادت وکا دور عبادت وکا سکوما نتیجہ دا عبادت دے کم اثار دا عبادت دے پروردگار عالم غا اثار دا تازرکی واچی مولانا صاحب دا علم دا عبادت اثار چھا دے درته څه د عبادت آثار دادې کم څوره د تا عبادت زیاتیږي غوره د تا علم و معرفت زیاتیږي توجه مده څوره عبادت کې غوره حد کې پروردگار عالم د تا زړه د تا سترګو نه حجابونه لري کوي ځکه ځنه شیونه ځنه حقیقتونه داسې دي چې څوره پورې د انسان زړه پاک نه وي شوی مثلا د قرآن تعلیمات تی کم دا جمله بزان دغزی کے وکم قرآن پا بارے کے قرآن مجید یہی پروردگار یہی لا یمسہ الا المطہرون قرآن نشی ٹچ کاوے کا چوکی ٹچ کئی پکار دے پاک وی کم خدا خود ظاہری مانا دے علماء رفا یہی صدا یاد والا رکا چیرے غوارے دا قرآن ظاہر لمس کے غد پارا وضو ضرورت دے دا ظاہر دا طہارت ضرورت دے کا غوارے دا قرآن مجید حقائق و تورا سے گے ظاہر نہ علاوہ چورا دا انسان باطن پاکی گی آلودگی ہونا اونگا حد کے پروردگار عالم دا انسان سترگونا دا انسان زرنا حجابونا لیرے کئی اونگا حد کے انسان دا پروردگار عالم دا قرآن حقائق و معارف و ترسیگی
توجه مده لذا که غواړې قرآن ته ورسېږي ظاهر د پاره ظاهري وضو ضرورت دی باطن د پاره باطینی وضو ضرورت دی توجه ما طرف ته دیگا ظاهري وضو خو ساخت نه دیگا پاکو اوبو سره پکار دی مخصوصی طریقې سره انسان وضو وکي خو د باطن والا کوم وضو دی که ډېر ساخت دی که چیرې غواړې قرآن ته ورسېږي څوره د تا طهارت زیاتېږي او غوره به قرآن ته رسېږي د قرآن مختلف بواتین دي کم بوتون دي مختلف حقایقی دي عوام د پر خپل خواصو د پر خپل اولیاء الهی د پر خپل کچېره ولایت ته د علی داخل شي صحیح معنو کې بیا یقین وکا د قرآن مجید کوم حقایق دي غو تا ته څرګند شي توجه ما طرف ته دی کچېره ته د مولا حسین علیه السلام پیروی وکي صحیح معنو کې کربلایی جوړ شي کبیا چیرې د تا سر د تا گردن نه جدا شي د تا سر نزه کې وخیږي مولا حسین باندې نزه باندې سنان باندې نزه باندې بیا مولا حسین باندې ته د قرآن تلاوت کوي توجه مده کانا کچره انسان خپلو وینو سره وضو وکي هم د خدای لیاره کې غوث وضو د یی کم څه د شهید د وینې قطره ستاله شي کم دغه ګناهانی وینځي یو وضو اندادي د انسان نیزه کې د قرآن تلاوت کوي خپل حقانیت ورته ښیي لذا ما عرض وکړل یوا معنا یو مطلب حتی اتاک الیقین انداوی ست عبادت وکا دور عبادت وکا ست د معرفت مقامونو تا ورسیږي بیگم یو بل جمله کړي وغه به تکرار کم اهل دل اهل معرفت کوم کسان دي څه چوک پويږي چونکه د مو والا جامع کې اکثر جوانان دي کم پويږي د مو والا دي جملاتو باندې عرض موکل وعبد ربک حتی یاتیک الیقین پروردگار عالم انسان تا امر کوي آرڈر کوي چاہے انسان اے د ما بندا د پروردگار عبادت وکا آرڈر یې کړی دی کوم وعبد یعنی عبادت وکا مولانا صاحب کله معرفت ته ورسیږو بیا څه وکړو توجه ما طرف ته دی که نه ځنه کسان یې که څه معرفت ته ورسېدو خو بس کوم مقصد وغه ته ورسېدو بس کیسه ختمه شوه که خو هغو ته پاته نشته دی که ما عرض وکړل څه علم و معرفت بخصوص پروردگار په نسبت کوم علم و معرفت دی غا بی نهایت دی لکه څرنګې د پروردگار عالم وجود بی نهایت دی که انتها خو یې نشته که اندا د مو عقیده دی که اهل سنت ورونه به هم کیدی شي اوري د شیعو د مکتب د مولا علی علیه السلام د پیروکارانو عقیده وه پروردگار عالم لکه څرنګې وجود بې مثال و بی نهایت دی پروردگار په نسبت علم و معرفت هم بی نهایت دی لذا ما عرض وکړل څه معرفت درې قسمونه دي څو قسمونه علم الیقین عین الیقین حق الیقین بیا ما عرض وکړل څه د علم الیقین څنګه عقلی استدلال سره ما عرض وکړم څه مثلا لوګی وکسې اور ته ورسېدې د میرا سترګې شعاع د وکتله رڼۍ د وکتله که ساره کمرې نه نوې وتلی یقین سره ویلی شي کوم څه میرا سترګه راختلي دي توجه مه دی که نه اندی شان سره پروردگار په نسبت هم دی اجي صاحب خبره څه پکار دی مطلب سار ته رسوم څه بیا کور کې ذهنونه درگیر نه وي څه داسې ویلو توجه ما طرف ته دی لږ بلند اواز سره یو درود یو په محمد و آل محمد باندې
پروردگار عالم په نسبت د انسان معرفت د انسان علم هم انداز صورت و شکل دی. البته عادي کوم انسان دی لاندې مرتبه والا د ما ودتا کله ما وتا کائناتو تسترګې وغړم ګل وکسو ونه وکسو بوټه وکسو عظیم عظیم غرونه وکسو زمکه اسمانونه وکسو موته یقین شي څه د دغه یو خالق و د دغه یو پیدا کوونکی شته دی. همداسې دی که نه کله ګل وکسم د پروردګار عالم جمال موته ښیي څه پروردګار عالم څومره ښه روغ دی. کله عظیم عظیم غرونه وکسم موته د پروردګار عالم عظمت ښیي. کله د ځمکې اسمانونو عظمت وکسو موته پاته لګیږي څه د دې خالق جوړونکی به څومره عظیم وي. خدا د ما و د تا والا علم و معرفت دی. د اولیاء الهی والا علم دا نه دی. اولیاء الهی علم الیقین نه بالاتر چی عین الیقین طرف ته چی. توجه ما طرف ته دی که نه؟ عرفا علما متقین هغه کسان چې څوک د پروردګار عالم خاص بندگان دي. خطبة المتقین تاسو اوریدلی دی که نهج البلاغه کې لغوندې لاړ شو همام ته مولا امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام څه د مزانونه ورنه قربان شه د متقیانو تعریف کوي صفتونه بیانوي. ورته یې څه مولا ما ته صفتونه بیان که د متقیانو. مولا ورته د قرآن مجید آیا وی متقیان داسې دي متقیان بهشت کې دي متقیانو د پاره خروغ ځایونه دي. ورته یې څه نه مولا دی تپوس مې درنه نه دی کړی لږی حقیقت راته بیان کا. مولا ورته یې څه همام بیا به ټینګ نه شي دا د هر چا کار نه دی. دې دپاره محکمو زړونو ضرورت دی. یې څه کله صفتونه په بیانولو کې تاریخ کې موجود دي څه کله د مولا خطبه ختمه شي همام زړه چاود شوی وي زنده نه وي. دی خطبه کې مولا علی علیه الصلاة والسلام یوه جمله دا دی همام دا یاد ولره متقی و صفات دا دی فهم والجنت کمن قد رآها فهم فیها منعمون. متقی و صفات دا دی څه اندی دنیا کې غا بهشت خپلو سترګو سره کسي. توجه مې دی که نه؟ د بهشت نعمتونه خپلو سترګو سره اندی دنیا کې کسي. وهم والنار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. جهنم هم غاندی دنیا کې خپلو سترګو سره کسي. د جهنم اور خپله کسي. کوم یو انسان څه اندی دنیا کې د جهنم اور حس کوي بیا ګناه طرف ته څي نه څي که نه؟ دکسې دا د متقي صفات دی. دا عین الیقین دی. ځنه کسان د معرفت دی مقام کې دي. خو د یو اعتراض جواب به ویر کوم څه بیا چونکې کېږي کم د شریعت طریقت حقیقت و معرفت والا څه دي. توجه مې دی که نه؟ پکار دی موته پاته وي کم څه جواب ورکوی شو. مولانا صاحب دی آیت کې قرآن مجید پروردگار عالم ویلی دی څه دومره حد پورې عبادت وکړه څه درته یقین شي معرفت ته ورسېږي. کله معرفت ته ورسېږي مطلب دا دی څه دی د بعد د عبادت ضرورت نشته دی. توجه مې دی که نه؟ دی والا جواب به ویر کوم که خو دې دپاره څه نوراني زړه سره دا جواب واورو بلند اواز سره یو درود ویو په محمد و آل محمد باندې. محمد و آل دا جواب دی هغو کسانو دپاره څه چاک د مکتب اهل بیت بې عزتي کوي. چاک د اهل بیت مکتب عبادت نه بېله کوي. د پروردګار عالم توحید و بندگی نه بېله کوي. غو دپاره دا جمله دی څه کله پیغمبر دا جمله کړې دی نو د مو عقیدې کې
मखलूकातों के कायनातों के पैगंबर ना बलातर बल चोक निश्ता का दमो अकीदा अंदाजे का ना अगर हस्ती सगा पबारे के ददीश पौरे जो मालिक मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही अना आबदुम मिन आबिद मोहम्मद दमा मानुन क्यों खबरदार गुलो वन्नको दाली देर फजीलत दे दाली देर कमाल दे खुजद मोहम्मद गुलामानो न यो गुलामिया दादा अली जुमला दे तवज्जो ममा तरफ था दे बे दगा पैगंबर जुमला वावरो कम सकला द मौला द परवरदिगार वजूद बी निहायत शवल कम बी इंतहा शवल दगा मारिफतम बी इंतहा दगा पर निस्बत इल्म बिया हद मर्ज निश्ता दे लिजा द पैगंबर वाला द जुमला दरता है सूरह द इंसान इबादत ज्यादतीगी तवज्जो मदे का ना द इबादत नतीजा इल्म मारिफत दे सूरह द इंसान मारिफत ज्यादतीगी द मारिफत नतीजा बिया दोबारा इबादत दे फार्क सश तवज्जो मदे द जुमला लगावा और कम जरा सारा सूरह इंसान इबादत ज्यादतीगी वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन ए इंसान इबादत वका द इबादत नतीजा यकीन दे वो सूरह द इंसान यकीन ज्यादतीगी और इबादत के ख्वांद रसी यदि के फार्क से फारकी दा दे सदा पहला कुम इबादत ते दा तकलीफ दे मारिफत द बाद कुम इबादत ते दा लिज्जत दे तवज्जो मदे का ना पोई शो द मा जुमले बांधे का चोक पोई शवी वो बुलंद आवाज सारे दुरूद पे मोहम्मद व आले मोहम्मद बा अंधी हाथ के का पोई शवी ओम काफी दे कम दा कुम द्रूद मूविल कनी दा मड़वंदे द्रूद वदी मतलब दा दे सलग लग पोई शो काफी दे लिजा सूरह द इंसान इबादत ज्यादतीगी गौर मारिफत सूरह द इंसान परवरदिगार अज़मत व जलाल व जमाल पर निस्बत मारिफत ज्यादतीगी बिया दा इबादत गसरा फार के वेले दी इबादत के बिया दा पहला कुम इबादत दे का मारिफत ना पहला दी के इंसान स्टड़ेखीगी जड़यम तंगीगी खुद से कला इंसान सोरा हद के मारिफत ज्यादतीगी और गोरा हद के गता इबादत बिया ख्वांद वेर के बिया द मौला ताली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बारे के यही कन से वेश पे के भी चोरा वो यो का मुदा आली मानून की यूं का चेता यो जाल मुसादा से शवीरी से वेश पे के द्रेसावा या 1000 रकात मूंज वकुम इबादत वकुम शवीरी ना खाऊं अखु मुफार करे कन समुद कुम आली मानून की यूं लेजा का सा पहला इबादत तकलीफ दे वरस्ता इबादत लिज्जत थी मारिफत सारा कल था द परवरदिगार पाता वो लगी दा क्या कल द परवरदिगार बांदे इल्मुल यकीन ना ऐनुल यकीन ना हकुल यकीन शवल का द परवरदिगार वजूद दखपल वजूद सारा एहसास करल बिया दगे इबादत ख्वांद बेला दे द जुमला दरते हैं को लगन बीदार मौलाना चाहता पोस वकड़ल मौला आया तखपल रब कसे का न कसे तवज्जो ममा तरफ था दे मौला दारत हुआ तखपल रब कसे का न कसे मौला दौरता यही वैलक मा कुंतु आबुदु रब्बल लब अरदा याद वलरा मौला सकुम परवरदिगार व नक्सी द इबादत नखई जर रब व नक्सम जाली दगा इबादत सारा कौम ना ब्यावरते इस मौला तो खुविली दी कम से परवरदिगार नशी का थे ब्यावरता मौला युवा जुमला की वैलक बिया दौरान दे वैवी द कतलो दा मतलब न दे सदमा परवरदिगार द अली परवरदिगार द सार स्तरगो सारा कतेशी ना बल्कि ना वो मारिफत वो द बसीरत स्तरगो सारा कसे भी अभी इबादत के तवज्जो मदे का ना परवरदिगार कतल द ईमान स्तरगो सारा दी
و ایمان سترګو سره کله وکسېږم یی کم عرفا فلاسفه یی څه ده ونې بوټي نه کوم ګل نه ونې بوټي دریابونو نه کوم خدای ته ته ورسېدې که ما او ته خدای حقیقي خدای نه دی توجه مه دی د دعای عرفه والا ده مولا حسین علیه السلام دا جملې وکسو کم څه لږ مو ایمان تازه شي څه موږ د کومو هستیو منونکي یو مولا یې پروردګاره دا ګل دا ونه دا بوټی دې په ذریعې سره زه تا ته ورسېږم توجه مه دی که نه پروردګاره مګر ته وریې څه زه درته ورسېږم مگر پروردگار عالم د قرآن مجید کې نیې څه نحن اقرب الیکم من حبل الورید د شهرک څه دی انسان دینه زیات زه درته نږدې یم نو بیا خو د رسیدو معنا نه لري که توجه مه دی که نه مولا یې څه نه ګل په ذریعې سره ته خدای ته رسېږې دنیا نظم په ذریعې سره ته خدای ته رسېږې دا د خدای معرفت نه دی دا جمله واورو دعای عرفه خو تاسو یې وکم یې ودکم دا جمله د مولا حسین علیه السلام دا دعای عرفه آخري جملات دي ډیر عجیب انداز کې البته د مو ژبه خو دوره کوي نه دی کم دی مطلب رسول لږ سخت دی زه د پوهېږم خو کیسې مو ډېرې اورو خیر دی دا به م اورو څوک خو پوه شي کم لذا د مولا حسین علیه السلام دا جمله واو مولا دعای عرفه کې څه مولا یې څه پروردګاره کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک پروردګاره زه څنګه غشي ساره او غشي په ذریعې سره تا ته ورسېږم څنګه خپله تا ته محتاج دی توجه مه دی ګل خو زه په کار دی د تا وجود نه وپېژنم ګل ونې بوټی د میره سترګه د کائنات مو تا ته ورسوي دا خو خپله تا پیدا کړي دي دا خو خپله که چیرې د تا نور نه وی توجه مه ما طرف ته وي د کسې د قرآن مجید دی آیته سوچ وکو الله نور السماوات والارض د ځمکو آسمانونو نور روشنایی چوک دی پروردگار چوک دی نه جواب راکو کم د ځمکې آسمانونو نور چوک دی پروردگار دی کم د نور کمال څه دی کوم ځای کې هم څه شی موجود وي اورا پورې غته نشي کته څه څورا پورې ور باندې نور رڼایي نه وي راغلي انداسې دی کم تیارې کې ته څه نشي کته لذا کسېږم مولا حسین یې پروردګاره د ځمکو آسمانونو نور ته یې مطلب دا دی څکه ګل ونې بوټی دغه کائنات زه قسم دا د تا نور وجې نه قسم کله د تا نور وجې نه قسم پروردګاره د ځمکې آسمانونه ګل ونه بوټی انسان پروردګاره دا په کار دی تا نور وجې نه وقسم نه دا څه دي وجې نه زه تا ته ورسېږم پوه شو که نه کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک پروردگارا هغه شیونه څنګه پیدا او تا د پر تا کړی دي د تا نور کچېرې نوي دغه وجود نشته د ځمکې اسمانونو نور چوک دی اجي صاحب ویا کا د پروردگار ذات دی کا کچېرې د پروردگار نور نه وې کا ځمکې اسمانونه به نو مخکې بله جمله واورو د مولا حسین ولکه پوه شو ور باندې پروردگارا یکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک پروردگارا آیا تا نور نه علاوه بل څه شي د پاره هم داسې نور شته دی څه غواجې نه د تا نور ته مو نه رسېږم غامو د تا نور ته ورسوي توجه مه دی که نه لږ ما ته سوچ وکړو خیر دی لږ ساده مثال به دیر کړم اوس که چوک ډیوه راواخلي یو لایټ راواخلي یې څه زه ووځم دی لایټ په ذریعې سره میره سترګه قسم
نو خواندې به ورپورې کړم. توجه مې دی که نه؟ ته پټ کلی تاو کولو دپاره وسیلو ته لاړ شم دلیلونه په لټولو کم. ته موجود یې، هر چېرته موجود یې. ما عرض وکړل نحن اقرب الیکم من حبل الورید. دغه ځای کې بیا نازنین حسین یوه ډېره درمنده جمله کوي، حرفې مقام باندې. پروردگارا امیت عین لا تراک، ړاندې دي هغه سترګې پروردگارا څه تا نه کسي. توجه مې دی؟ خو کتل ما عرض وکړل کوم دې سترګو سره نه، د عقل و د زړه سترګو سره پروردگار څه وکسي ایمان د زیات شي. څوره د ایمان زیاتیږي زه به دا ویم، څوره د معرفت زیاتیږي غوره د انسان ایمان زیاتیږي، څوره د انسان ایمان زیاتیږي غوره د انسان عبادت زیاتیږي. پس د عبادت شوټي دا فضول خبره دی. لذا د پیغمبر عظیم الشان دا جملې واورو. پروردگار ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک. پیغمبر دا جمله ای پروردگارا ته بی نهایت یې، لکه څرنګې د تا د معرفت حق دی هغه معرفت هیچ چاته هم نشته دی. پیغمبر ځان نم یې کله د تا معرفت بی نهایت دی، د تا عبادت هم بی نهایت دی. پروردگارا ما عبدناک حق عبادتک، لکه څنګه د تا د عبادت حق دی کوم داسې عبادت ما و نکړل د تا. یو درود په محمد و آل محمد باندې. صلی علی محمد و آل. لذا دا خبر فضول دی. څه فلانه رسیدلې دی ته د اذا جاءت الحقیقه یا مثلا اذا کشفت الحقیقه بطلت الشریعه. کله حقیقت ته انسان ورسیږي شریعت بتلیږي، مونځ روژه نشته. نه دا د ځان خلاصولو والا خبرې دي. کله د علي والا یوې شپې منځونه 1000 رکعتونه دي. کله د ما و د تا پیغمبر یې پروردګاره لکه څومره د تا حق دی غا عبادت ما ونه کړل ځکه د تا وجود بی نهایت دی. کله د حسین اخیری سجدې کې نازنین حسین قدرمنه ورمنه ورته ویلاړه دی کوم غیې څه پروردګاره څه ته غواړې حسین به اونغسې کوي. په ته په څه شي ته راضي وې زه به اونغسې کوم. کله د حسین قدرمنه خور د نازنین حسین بدن ته ودرېږي بیا څه جمله کوي د څه وجې نه چونکې د پروردګار د عظمت پاته دی ورته آخري جملې دي. اما ما به چېږدم څه لغوندې مستړي خاتمه مو خو څه چونکې پروردګار ذات و جمال و جلال خو مو نه دی پېژندلی. ما آواز در رسیږي مو څه کوم بس د آخري جملې واورو. مو څه کله 2 رکعته لمونځ وکوم که بیا خدای باندې د مو قرضه جوړېږي. توجه مې دی که نه؟ الله اکبر. بیا خدای باندې دروازې ته لاړ شم، زه به اهل بیتو نه تپوس وکړم، زه به د علي دروازې ته لاړ شم، علي به جواب راکړي هغه به تا ته ورسوم. توجه مې دی که نه؟ یہی څه مولانا صاحب دا راته وویه کربلا کې نازنین حسین خپل عزت و مال و بچی و ناموس خدای لیارې کې قربان کړلو که نه؟ توجه مې ما طرف ته دی. حسین څه شی مو غیر د خدای لیارې کې قربان کړلو. د عدالت تقاضا څه دی؟ توجه مې دی. دا خو ساده مطلب دی که د لقمان خیلو مؤمنانو هم مولانا صاحب مولا حسین سره څه شی مو عزت مال دولت بچی ناموس خپل ځان د خدای لیارې کې قربان کړلو. دی کې خو شک نشته که دی کې خو شک نشته که مولانا صاحب څه کله داسې دی د عدالت تقاضا دا دی خدای خو دې څه تاسو یو ښه کار وکړو زه به لاس برابر دیر کم. لاس برابر ما ویر کوي څومره حسین ویر کړلو
حسین ست څه شی و قرباني کړل پکار دی نعوذ بالله خدای ست څه شی ویغه حسین تویر کی مولانا صاحب دا صحیح دی ما ورته ویلو څه زه خو پوه شوم کا بل خدای ست څه شی دی نو څه غواړي څه ویر کی زه مولانا صاحب خدای څخه خدای یې کم نعوذ بالله حسین تویر کی پوه ګو د ما والا خبرې وای ما ورته جواب ویر کړل ملنا کم تا نه حسین پیژندلې دی نه د خدای پیژندلې دی که حسین پیژندلې دی بی بی زینب پیژندلې دی که پروردگار پیژندلې دی بی بی زینب پیژندلې دی که پروردگار پیژندلې دی حسین او علی پیژندلې دی ورسته رسول ان شاء الله مخام زدر ته عرض کوم څه بندگی د څه ته اے د خدای بنده د یاد ولرا کله د حسین قدرمنه خور د نازنین ورور میدان ته ودرېدله غزي کې سودا نه کوي غزي کې دانی څه پروردګارا کائنات ډېره عظیمه هستی مدیر کړله ویلې څه حسین نه پاسه خو چوک نه وکړ هغې زمانې کې نازنین حسین نه پاسه خو چوک نه وکړ پروردگارا د واړې وریرې ګوشوارې مدیر کړلې عباس سلمدار مدیر کړل دا نیې څه پروردگارا تا باندې مکارزا شوله نه پروردگارا حسین تارا کړی و حسین د ما نه و نازنین حسین یې پروردگارا علی اکبر تارا کړی و پروردگارا د کلیله قربانی مونه قبوله کی وقت کم د حسین مانون کې دشمن سوره طریقې سره غواړي څه مو پروردگار نورې کی دشمن سوره طریقې سره غواړي څه د مو مکتب بدنامي طرف ته بوزي مطلب دا دی څه کربلا کې ما ورته دا جمله وکړله څه د حسین د پیغمبرانو معرفت هم ډېر زیات وکړم راکو دا اخري جملو څه مو ته لږه پاته ولګېږي چې د مو کومه رابطه دی پروردګار سره 2 رکعاتو منځونو باندې یوه شپه تېره کوم بیا که لږ غوندې مصیبت را باندې راشي بیا غوسه کېږم خفه کېږم څه پروردګاره کافر ته د صحت ویر کړی دی بېګا مو ټوله شپه درته منځونه وکړلو ای های ای ای چونکې نه مو خدای پیژندلی دی نه مو خپل ځان پیژندلی دی نه مو خپله رابطه پیژندلی دی کنی وقت سو کم حضرت موسی ته پروردگار څه ویلو د یوه کیسه م واورو څو الفاظو کې څو جملو کې پروردگار عالم د موسی ته یې موسی د ما شکر ادا کا ما ډېر احسانات دي در باندې موسی ورته یوه جمله وکړله که مثلا پروردگار مو ته دا جمله کړې وې مو به څه کول مو به ویلي څخه پروردگاره زه د تا شکر ادا کوم زه خپل بچی تا لیارې کې قربانوم زه خپل مال تا لیارې کې قربانوم زه خپل عزت ویر کوم زه به خپل سار ویر کوم زه به منځونه وکم زه به روژې وساتم همداسې دی که خو حضرت موسی علیه السلام خو ولی الله و پیغمبر وکم هغه ورته یې څه پروردګاره دا جمله واورو د ما د تقریر نیچوړ دی پروردګاره زه موسی څرنګې د تا شکر ادا کم د تا لیارې کې خپل دولت ویر کم مونځ وکم روژه وساتم عبادت وکم بچی قربان کم پروردګاره دا ټول خو تار څه ما ته راکړي دي که چیرې دا کار زه وکم یو نعمت ته بلم زیات شول دې که نه داسې ته د خدای لیارې کې څه ویر کوې خو دا قدرت دا زړه خدای دیر کوي که د خدای یو بل نعمت هم در باندې زیات شول څه ښه کار طرف ته یې بوتللې لذا پروردګاره زه د تا شکر نشم ادا کوی یی څه یادا جمله وه پروردګار ورته وحي وکړله موسی اوس د ما شکر ادا کړل لذا کله انسان ته معرفت شي د پروردګار کسه دا جمله زه درته دې ځای نه شروع کړم مصیب والا جمله دی کله د انسان معرفت د مولا علی علیه السلام معرفت وي پروردګاره ما رأيت شيئا الا ورأيت الله بعده وقبله ومعه وفيه پروردګاره زه کائناتو کې څه شیم قسم علی غکې د تا وجود کسی د تا عظمت کسی
د تا حقیقت ورکې ویو کم کسی لذا ځکه خدا علي څه کله منځه باندې ودرېدی کم یی کم څه کله علي عبادت محراب عبادت کې ودرېدلی کم جوانانو ما والا جملې واورو کله د عبادت محراب کې ودرېدلی یی څه د علي بدن به په لرزېدو شول علي باندې به داسې حالات راغلل لکه یو کاس منګور پرېږي یتململو تململ السلیم ویبکا بکاء الحزین یی څه مولا به داسې ژړېدلی لکه چا ژڼې زوی مړ شوی وي ځکه خو هغه مولا څه کوي مو څه کوم مو کوشش کوم څه خپل ځانونه وغولو کوم کمزوری شی وي کم قیمته شی وي خرابېدو والا وي هغه خدای لیارې کې ویر کوم که توجه مه دی که نه خو علي خو داسې نه وکم علي عقیل ته وویلو څه عقیل کربلا دپاره یوه قیمتي هستی ضرورت دی څه نامه به عباس علمدار وي داسې کربلا دپاره یې څوره قیمتي هستی راوړه څوره قیمتي هستی نازنینه هستی یی څه عباس علمدار کله نازنین مولا د شهادت ضربت وخوړل کم عباس علمدار یو یو راوغوښتل هر شاته خپل وصیتونه وکړلو خو یی څه یوه ټایم کې عباس علمدار راوغوښتل دا د لقمان خیلو غیرتي جوانانو دپاره دا جمله دی تیر شوم کله بیا مو ټولو نه زیاته اندېښنه د وړې بلبلې حرم ته وي ورمنې د ساتر ذمہوار یو که من داسې مولا علیم علمدار ته وویلو د ما علمداره زویه د لسم مزدیګر د قدرمنې خور د چادر حفاظت به ته کوې لذا یی کم څه کله عباس علمدار نازنین حسین ته راغلل کم کله یې ورته وویلو د ما ګرانه کاکا د ما ګرانه آقا ما ته د جنګ اجازات راکړه جوانانو غیرتي جوانانو کربلا ته مه بوزم کم یی څه یا دا جمله و نازنین حسین خپل عملیه ونیستله د ما ګرانه وروره ته خو د ما اسرا یې که ته څه لاړ شې سترمنه خور به بیا چا باندې سپارې واړه وریرا به چا باندې سپارې یی څه کله نازنین حسین اجازات نه ورکول ورته یې ویلو څه عباس جانه ته د ما د فوج سپه سالار یې علمدار یې عباس علمدار یی څه یوه جمله وکړله ورته یی څه ګرانه آغا سپایان چېته دي څه زه علمدار وم علی اکبر چېته دی قاسم چېته دی خو یی څه نازنین حسین د اجازات نه ورکوي یی څه یو ځل عباس علمدار ووتل خیمې نه های 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 پوه به شو السلام علیکم عباس علمدار لاړل څو لحظو د بعد راغلل د حسین وړه بلبله سکینه یې لاس نه نیولي دی پوه نه شولو که پوه نه شولو د حسین وړه بلبله یې لاس نه نیولي دی د ما ګرانه وروره د وړې بلبلې الله تاج غږونه د نشم اورېدی یی څه یا نازنین حسین واړه لور ولیدله یی څه یو ځل یې کښېنستل ورته د یی د ما عباس جانه وروره وشوه څه خو یو سوال مه دا دی د ما ګرانه وروره لاړ شه خور نه اجازات واخله ورورو به لاړ شو کربلا تک د حسین
یہی څه یو ځالي ورته عرض وکړل د ما ګرانې خورې د ما سترمنې خورې ما ته اجازات راکړه غیرتی شیا واورو د حسین منون کیو یہی ادا جملہ د حسین قدر منا ستر منا خور چین استلا د کربلا گار می خوری روا خستلے علی اکبر عباس علمدار تیویر کرلے د ما گران اورورا یو ځال د کربلا خوری د ما سار باندې واچوا لګ مینه سره ویا وا مظلومه حسینا د حسین منون کیو اخیری ډیره سخته مرحله وا د حسین منون کیو یی کلا با سلمدار روان شول هیوا وړه بیبي مختراغ لاله د ماګران ککا دا ډیر سخت حالات و د ما مظلومه ککا د اوبو مشکې مراوړې یہی څه جمله وکړه دا جمله واورو یو ځالې ورته وړې ورېرې وویلو د ما ګرانه کاکا جانه ته ډېره ارواړې زه ډېره واړه یم د ما ګرانه کاکا جانه غیرتي شي او دا جمله لکه مینې سره واورو د ما ګرانه کاکا جانه لږ غوندې ما ته ټیټ شه د حسین منون کیو یہی آواز ټیټ شول آواز ټیټ شول وړاوري را د ورته نه راسیږي عباس علمدار زنګونونه ولګولو وړاوري را د ورته نه راسیږي یہی څه عباس دوره ټیټ شول څه واړې بیبي لاسونه ورسېدلو یہی څه یو ځالې وړې بلبلې زه یې دا جمله مینې سره واورو یو ځال وړې بلبلې مشکې چیخلل عباس علمدار نه خپل لاسونه تاو کړلو د حسین منون کیو یہی کربلا کی ماتام جوړ شول وړې بلبلې وړ وړ لاسونه د عباس علمدار گردن نه تاو کړي دي یو ځالې وا جمله وکړله د ما ګرانه کاکا جانه زما ګرانه کاکا جانه بس زه اوبه نه غواړم وشوه ما توبه دی ویلې د ما واړې ورېرې ورته د یی د ما ګرانه کاکا جانه چوک میدان ته لاړ دی بیا واپس نه دی راغلی یی دا جمله ورته مظلوم عباس ته وویلو د ما ګرانې ورېرې زه درنه روان یم وړه وړه سیدان رجامه کا د ما نشان ته سترګې غړوه کله د ما نشان غورځېږي بیا دوه لاسونه اوچات کا فریاد یا حسین بیا دوه لاسونه اوچات کا یہی څه عباس لاړل کله واپس راتلل وړې بلبلې وړه وړه سیدان جامه کړي دي یہی دوه لاسونه اوچات کړي دي کله د عباس علمدار نشان چاپا شول وړې بیبي به وړو وړو سیدانو ته وویلو وړو وړو سیدانو لاسونه اوچات کو د ماتره عباس ته خطره دی یہی څه یو ځالې داسې وخت راغلل د عباس علمدار نشان زمکه باندې وګرځیدل مینه سره ویا وا مظلومه حسینا یو فریاد وکو مظلومه حسینا ای څنګه کوشوي زدلو دولا سلا ورورا چوک چوک دي د دال شان شالونا ای څنګه کوشوي
پریشان شلونه هاي علمدار مخ د ویل دونه خوږ دی علمدار مخ د ویل دونه خوږ دی حسین نور وشوه لکه شودانونه مال سنا لو غشي برات للو زكادير جودي عباس مخلي زخمنا مال سنا وما مختواني ولي ما رسول وما مخدويلي ولي عباس مخلد زكادير قول دي قولوا لا دا خبر عباس وكا حسين دا حسين مخد خدايا واجه ولا سنا خوي وسترقل داسي قولب قولدي خوي وسترقل داسي قولب قولدي حسين كيني باتي وكي فريادنا يا زد مخلا قول التاقي بالقمرورة تاقي تاسنين توكم دسمالنا سترقي كرر كرر چقادا ولد النشو داتني نبري لسولا ودما يا بازورا خادي ولا سكينة نشتا ولا سكينة نشتا جاروس بسنيني وجا ولد ولا سولا سمخ مودا يودا سمخ مودا وتفسير داوي دفكر خوان دسرونا ودما بسورونا خيمو تتلول دشرميقو انتلو لد شرميقا ولم دم نكرل ساكنا شندو سرونا ودم أبا سورورا سدرفا دخوا قولوا بالتون زول زخمي زول